په قبر کې چې کله یو انسان کیږي کنه زما د صورت او چهره څومره یو قسم لا ناس په کوم په دې سترګو باندې په دې پوزه په دې خلا په دې اننګو دا بیا زما حلیخه په قبر کې چې کله یو انسان کیږي کنه الله اکبر کبیره زه په دې بدن څومره نازېږم مړه ولا تمشي فی الارض مرحا الله قرآن کې فرمایي مگر زه په غرور باندې زما دا بدن بیا څه دی تاسو دا ویډیو ګورئ ښه لاول چې انسان کله کیدي د هغې نه پس د مخ د چهره د حساب کتاب څنګه شي زما دا اندامونه نه دي دا اندامونه بیا یو بل پرېږدي زما څلوېښت ورځې چې وشي زما د اخر نه څه کوي دا وپړسېږي الله اکبر دغه زما یو قسم لا جسم دی ښه تاسو ته پته ده کله چې انسان کیدي که نه په قبر کې دا یو څو ورځې پس بیا څه کوي دا خېټې پړسېږي زما د بدن نه به ما ته څه کوي الله جل شانه وینه سازوي الله 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 دا خېټه چې وپړسېږي دا نوم نه دی دا نوم یو پړقو کې دی نه اوبه لاندې را روانې شي وګورئ دا ویډیو ښه ټوله ویډیو شیر کوي دا زما او ستا مستقبل دی را روان بعضې خلک وایي یریږو مونږه یریږئ ما د کم سفر تیارۍ دپاره چې الله مونږ دنیا ته رالیږلي یو هغه وګورئ دا زما او ستا مستقبل دی ډېر زر به مولانا اختر علي په دې قبر کې په دې کفن کې راټول کړي او دقه چل به ورسره کېږي څنګه چې په دې ویډیو کې تاسو وینئ ښه دا خېټه به وچوي دا اوبه به لاندې راشي په دې اوبو کې به درته وینه وشي د خپل بدن نه به درته پیدا شي وینه او هغه چینجي هغه به په مونږ باندې لګیا شي الله دا ښایسته بدن نن چې زما زیب و زینت د بازار سازیږي او نن په زه یو قسم له قسم خرچې کوم او د الله جل شانو نه فرمانیانې پې کوم او هغه بوډاګان چې دا ګیرې سپینې شي هغه بوډېګانې چې دا ویښتې سپین شي او دا رنګونه او کلرونه وله ورکوي او دا کریم پوډر او وغیره او پلاني کاټن ډیګري کاټن اخر کې دا د دې مخ د سرمنه مو وایي چې بس زه بوډا شوم بس دی بس زه بوډۍ شوم بس ما نه نور واوړه جناب دا بدن نه دی دا بدن به الله جل شانه زموږ د خوراک سبب په خپله سازوي ښه مطلب په دې بدن کې به نه چینجي پیدا شي نو جناب دا قبر ګوره وحشت ما او تا هیر نه کړو ښه په ما او تا باندې یو عجیبه زندګي را روان ډېره د ځانځالۍ زندګي ده ښه د خپو دا کشاری به ختم شوی نه او مونږ به سر راپورته کو او د خپو کشاری به مونږ اورو هېڅ به نشو کولی نن دې مونږ سوچ وکړو سیټ ته دې شو او لږ سوچ ته وکړو چې په منونو خاورې مونږ باندې راواړې مونږ به څه کوو ځان له په کمره کې په توره تیاره کې کښېنم او ووایه چې دا قبر دی دغه ځای کې بیا مونږ سره هېڅ څوک منډه نشي والی دغه ځای کې تره تربور دغه ځای کې تعلق دغه ځای کې ټولې رشتې ختمې شي نوي مخلوق سره به ما او تا سترګې غړو چې هغې ته وایي څه ایوه د حساب کتاب فرشتې انکر منکر چې ورته په پښتو کې وایي پښتو په زبان کې جناب هغه فرشتې د نوي مخلوق سره به ما او تا سترګې غړو هغې ته وایي فرشتې الله چې دغه ځای کې زموږ جبه بنده نه کړي الله دې زموږ دا ټکی دغلته نصیب نه کړي چې لا ادري نبی اسلام چې هر چې موږ ته وښایي چې دا پیژنې الله 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 خو د نبي علیه السلام په سنتو موږ عمل کړی دا خو زموږ نبي دی څنګه چې بلال صاحب وفات کېدو په هغه شپه باندې خاندل خپله بیبي ورته وایي ولې موږ نه جدا کېږي وایي تا ته څه پته ده دې سترګو خپل نبي نه لیدلی نن به په قبر کې ماته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چهره وښایي چې دا پیژنې دا څوک دی نو زه به خپل نبي وینم نو غرض مې دا د مسلمانانو ډېر عجیبه وحشت په مونږ باندې را روان دی ډېر د ځانځالۍ زندګي د ګوره هېڅ زمونږ په کار نه راځي ټول خلک په زما استانه په دغه توره تیاره کې پاتې کېږي صرف مونږ به یو دا ټول به رانه راځي مونږ به صرف په دغه توره تیاره کې یو بس خبره ختمه دغه توره تیاره کې به دا ټول خلک مونږه څه کي یوازې به پرېږدو ټول به رانه راځي په خپلو بسترو کې او ما او تا به په دغه ځایونو کې پراته یو الله دې دغه قبر غم مونږ سره پیدا کړي